جی قدرمندو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هر کله مونږ چې د سوات نه تاسو ته مخامخ یو او بحث کوو چې یاره د یو ټولنې دپاره د یو قام دپاره کلتور کلچر د هغو دستور دا ولې ضروري دی دا ولې اهم دی او دغه ساتنه چې دی نو یا دغه په دې قامونو باندې څه اثراتي راغلی یو اوس دلته کې بل ملګری زموږ ناست دی عطاالله جان صاحب اډوکیټ دی وکیل دی خو ورسره چې دی نو شاعر هم دی ادیب هم دی لیکوال دی او په داسې ادبي دستورو کې چې دی نو فعال کردار ادا کوي نقاد هم دی تنقیدي چې دی مقالې هم بلا شی لیکلي دي دونه پوښتنه کوو تاسو ته هم هرکلی وایم عطاالله جان صاحب زموږ کتونکو ته دا ووایي که نه چې یاره د یو ټولنه که مونږ وګورو شاعري تقریبا په هر قام کې ده په انګریزانو کې هم ده په عربیانو کې هم ده پښتنو کې هم ده که نه نو دا شاعري ولې ضروري ده د یو قام دپاره دغه سندرې چې دي کلتوري سندرې دا ولې ضروري دی او دا ولې راغلي د کوم ځای نه راغلي په دې کې لږ بحث وکړئ تاسو ډېره مننه نیاز احمد خان ملګریه د ټولو مخکې خو زه ستاسو او ستاسو د مشرق د ټي وي د ډلې ډېره زیاته مننه کوم چې دا دونه خوندوره دستوره را جوړه کړه موږ د خلکو سره مخامخ کړو یقینا چې ډېره په خوندوره موضوع باندې نن تاسو خپله دستوره را جوړه کړې ده بیا کوم سوال چې تا وکړو نو بنیادي خبره دا ده چې ادب چې څومره د ننه پورې نقادانو یا د هغې محققینو یا د هغې ماهرینو تعریفونه کړي دي نو په هغې کې د ټولو نه وړوکی خو د ټولو نه مستند او معتبر تعریف چې دی نو هغه دا دی چې ادب د ژوند تنقید دی یا ادب په ژوند تنقید دی اوس ګورو چې د ژوند تنقید دی نو بیا د دې دپاره د شعر د ژوند سره څومره نږدې رشته جوړه شوه ادب کې اگر چې یوازې شعر نه دی په دې کې نثري لیکنې یا نور بلا جینرز دي خو تاسو د سندرې یا د شعر یا د غزل په حواله خبره کړې ده نو زما په خیال دا خو د ژوند سره د نوک او د ورۍ هغه رشته لري زموږ د ژوند ضرورتونه په دوه ډوله باندې دي یو مادي ضرورتونه دي یو روحاني ضرورتونه دي بیا مادي ضرورتونه خو موږ ګورو چې څنګه تا مخکې ذکر وکړو چې هر سړی لګیا دی خپل روزګار کوي او د خپلې خېټې د دوزخ ډکولو دپاره دغه منډه تړله کوي خو روحاني ضرورتونه به زموږ څنګه پوره کیږي نو په هغې کې د ټولو نه وړومبی شی چې راځي نو هغه هم دغه شعر دی دغه ټپه ده دغه سندره ده چې هغه ستا روحاني ضرورتونه چې دي هغه پوره کوي بله په دې کې بنیادي خبره دا چې شعر چې دا د ټولو نه رښتونې جذبوي او دا د یو دور د ټولو نه رښتونی تاریخ وي لکه یو مورخ د چا جانبداري کولی شي دروغ لیکلی شي خو یو شاعر چېرته هم داسې نشي کولی هغه به هم هغه ځمکني حقایق خلکو ته وړاندې کوي هغه چې څه محسوسوي ځکه دا خاص خلک وي دې ته د پوهان وایي چې دا د قام سترګې خو زه هم چې دا د قام سترګې نه دا د قام ذهنونه هم او دا د قام ژبې هم دو د قام دا خبره مخکې وړي بل دا چې د سندرو سره زمونږ یو نوسټلجیس اپروچ هم زمونږ د خپلې ماضۍ سره چې کومه مینه وي بیا په رومانټیسزم باندې پروفیسر صاحب ناست دی به پوهېږي د رومانټیسزم په لوازماتو کې یو دا هم چې ټول خلک د خپلې ماضۍ سره مینې کوي نو زمونږ ولسي سندرې که موږ راوالو او هغه موږ وګورو نو هغه زموږ یو رښتونی تاریخ دی په هغې کې زموږ د رومان قصې دي په هغې کې زموږ د غیرت قصې دي په هغې کې زموږ د ننګ قصې دي په هغې کې زموږ د ناموس قصې دي په هغې کې زموږ د مینې د وفادارۍ دغه ټولې قصې دي چې هغه په هغې کې شعر شوي دي د هغې دور شاعرانو چې هغه داسې جدید ادب هم نه ولسي ادب خو سینه په سینه موږ ته را رسېدلی دی لکه زموږ که موږ د خپل سوات په حواله باندې خبره کوو نو لکه د پجګرام چاربیته چې موږ اورو دغه شان په هر علاقه کې چاربیتې راغلي دي ټپې راغلي دي لوبې راغلي دي بګتۍ راغلي دي نیمکۍ راغلي دي نو هغه دا ده چې هغه موږ ګورو نو هغه موږ ته زموږ یو رښتونی تاریخ ښایي موږ ته زموږ ژوند ښایي چې موږ څومره ریچ کلچر لرو د دې اهمیت اوس څنګه دی لکه زه هسې خپل ماشوموالی زه وګورم تاسو به هم دغه لبې کړي که نه یا لیپاپو په دې جیب کې دي نینې دي او اتڼه بدتڼه څه عجیبه غونته ټکي دي موږ نه پوهېږو ما ته اوس هم هغه ټول څیزونه یاد دي که نه دغه ماشوموالي دغه خبرې ما ته هم یاد نه دي چې چا نه موږ زده کړي د کوم ځای نه رالل نو دا څنګه ساتلی کېږي او د دې اهمیت څنګه دی په دغه ټولنه کې په دې معاشره کې په پخواني دور کې خو یقینا چې د دې ساتنه کافي ګران کار و ځکه چې د لیک دومره رواج نه و چاپخانې نه وي د کتابونو دستور نه و میډیا نه وه اوس خدای پاک رحم کړی دی چې بلا اکیډمیانې راغلي دي بلا کالجونه دي بلا ملګري لګیا دي هغه ریسرچونه کوي هغه لګیا دي پی ایچ ډي سکالر دي ایم پل دي په ماسټر کې تیسیس لیکي په بي ایس کې تیسیس لیکي نو اوس خو دا زموږ خوشبختي ده چې دغه
اتڼه بتڼه کومه چې تا خبره وکړه دغه ټولې خبرې لکه زمونږ اړونه چې دي زمونږ د وړوکوالي د ماشومانو سندرې چې دي دغه ټولې بلکې زمونږ په سواد کې پې ملګري لګیا دي کارونه پې کوي کتابونه پې چاپ کوي نو د دغې خوندي کول وس ډېر زیات اسان شوي دي او دا پکار ده چې موږ خپل راتلونکي نسلونو ته پاتې کړو ځکه چې مخکې ما تا ته وایي چې په دې کې زموږ یو رښتونی تاریخ دی په دې کې زموږ د ژوند قصې دي په دې کې زموږ د رومان قصې دي په دې کې زموږ د وطن ښایستونه خوندي دي په دې کې زموږ د وطن د خلکو ننګونه خوندي دي په دې کې زموږ د تیرو جنګونو یو رښتونی تاریخ پروت دی د پښتنو سره علمیه دا راغلې ده چې زموږ سره خپل انتروپالوجستان په وخت نه دي پیدا شوي زموږ سره خپل ټولنپوهان نه دي پیدا شوي زموږ سره خپل تاریخ پوهان نه دي پیدا شوي زموږ سره چې کم جدید کم ته چې په انګریزي کې سوشل ساینسز وایي د هغې زموږ سره پوهان یا نه دي پیدا شوي یا ډېر کم پیدا شوي دي او که کم پیدا شوي دي نو هغو بدبختانه د نورو په ژبو کې لیکل کړي دي چې هغه زمونږ 80% خلک د هغه ژبه باندې نه پوهېږي لکه په انګریزي کې زمونږ په لساني او زمونږ په نسلي حوالو باندې بلا کار شوی دی خو زما د قام خلک دغه ژبه نشي ویلی نو اوس زمونږ ملګري چې لګیا دي که زمونږ سره په وخت باندې انتروپالوجستان راغلی وی نو نن به موږ خلکو ته دنیا ته د بې ځایه زورور نه وښولي موږ به خلکو ته ټوپکمار نه وښولي نن به زموږ یو سافت کارنر دنیا ته ښوی شو چې موږ مینهناک خلک یو موږ درانه خلک یو موږ میلمه دوست خلک یو موږ په جرګه پوهېږو موږ په مرکه پوهېږو په کار ده چې زموږ جرګه موږ انسټیټیوشنلایز کړی وی چې دې نه موږ یو باقاعده محکمه جوړه کړی وی د دې نه موږ قانون جوړ کړی وی خو زموږ سره د هغه وخت پوهان نه نو دغه شیونه زموږ د لاسه لاړل خو بیا هم زه ډېر زیات خوشبین یم چې په معاشره کې په ټولنه کې داسې مازغه پیدا شوي دي داسې خلک پیدا شوي دي داسې پوهان پیدا شوي دي چې هغو د رڼا مشالونه بل کړي دي هغو خلکو ته ویلي دي چې موږ غیرتیان یو موږ بېشکه غیرتیان یو خو موږ به دا خپل غیرت د ساینس او ټکنالوژۍ په میدان کې خلکو ته ښیو د سیاست په میدان کې به یې خلکو ته ښیو د تعلیم په میدان کې به یې ښیو د قانون په میدان کې به یې ښیو د جرنالیزم په میدان کې به یې ښیو د ادب په میدان کې به یې ښیو نو په څنګه چې زموږ عطاالرحمن صاحب نن د ده سره 50 سټوډنټس دي په پښتو کې نو هغه به یوازې د پښتو سبق نه وایي هغه به د پښتو تاریخ وایي هغه به د پښتو نفسیات وایي هغه به د پښتو د ژوند جواک دغه ټول شیونه به هغه زده کوي او سبا په دغه کې د ساینس پوهان پیدا کېږي هغه که ساینس لیکي نو هم په خپله ژبه کې به یې لیکي هغه د ټکنالوژۍ تحقیق کوي هم په خپله ژبه به یې کوي نو زما دا یقین دی چې ډېر زر ده چې موږ د دې تیاري نه راوځو او د رڼا په لور باندې خپل سفر جاري وساتو تاسو ډېره مننه قدرمندو کتونکو روخان صاحب ته به ځو فضل محمود روخان صاحب چې دی نو دوی 10 کتابونه لیکلي دي او چاپ شوي دي یو 10م کتاب هم را روان دی بیا چې دی نو د دوی خپله دنده کاروبار دی بزنس دی خو د دې سره سره دوی چې دی نو ادبي خدمات کوي سوات ادبي څانګې بنیاد دوی ښودی او نن چې دی نو هغه په سوات کې بلکې په خیبر پښتونخوا کې هغه چې د نو مشاعرې هم کوي د قامي یا د مورنو ژبه ورځ هغه هم مانځي او دغه رنګې د کتابونو ورځ هم مانځي او نور ادبي دستورې چې دی هغه هلې ځلې کوي روخان صاحب نه به پوښتنه کوو لکوټې بل طرف ته به ځو بله شاعران دي که مونږ ګورو په دې وطن کې زمونږ په دې پښتونخوا کې په سوات کې دومره شاعران دي چې ډېر شی دي او هر شاعر د بل نه ښه ښایسته کلامونه لیکي ښکلي لیکي دا دوه خلک ورکوي که نه کتابونه هم لیکي کتابونه په خپلو پیسو چاپ کوي او تاسو ته پته ده ما هم د کتابونو کاروبار سره په څه وخت کې ښه نږدې تعلق پاتې شوی ما چېرته یو شاعر نه دی لیدلی چې په کتاب باندې ګټه کړې ده پیسې ګټلې دي خو هغه بیا هم هغه کتابونه چاپ کوي چاله په تحفه کې ورکوي په ډالۍ کې ورکوي ولې کوي دا هغه دا څیزونه ولې کوي ولې شعر لیکي ولې خلکو ته اورئ ولې دا کتاب چاپ کوي یو عام غوته سوال کوم دا امي په شان هغه دلته هغه کې چې کوم دغه کنه هغه د خپل تسکین لپاره دا کار کوي دغه فایده خو جبه تراوزی پښتو جبه تراوزی خو معاشره خو هغه ته کوم دی دغه په بدل کې څه نه ور کوي کومګه دا وګورو کنه په پاکستان کې یو قومي ژبه چې کومه ده علاقايي ژبه چې دي هغه ته سرکاري ژبه حیثیت نه ورکړی شي ما سیوا د سیندۍ ژبې نه خو په کال کې چې څومره کتابونه چاپ کیږي نو هغه کې د پښتو ژبې کتابونه چې کوم دی هغه اول نمبر راځي په تعداد په لحاظ باندې دویم پسې بیا سیندي راځي پنجابي خو تقریبا په نش کې لیکه دا اردو چې کوم دا هغه هم د سیندي نه کم چاپ کیږي نو زه به دا ووایم چې موږ هر څومره کوشش وکړو کتابونه موږ لیکو کتابونه موږ چاپ کوو کتابونه زموږ ذهن نه نیسي
په بیه څوک نه اخلي، خو شاعر او ادیب چې کوم دی هغه د خپل تسکین لپاره هغه مارکیټ ته راوباسي او بیا هغه کتابونه چې کوم دی هغه په ډالۍ کې یو بل ته ورکوي او کتابونه هغه بیا هم څوک نه ګوري. که حقیقت ته موږ لاړ شو نو کتابونه ډېر خلک ولا وخت نه ورکوي. خو چا چې کتاب خپل کړی دی نو د هغه نه بیا وروسته جینیس جوړ شوی دی. د کتاب اهمیت چې دی که نه هغه ډېر زیات دی. که موږ د کالج په سطح باندې یا د سکول په سطح باندې یا د یونیورسټۍ په سطح باندې د نصاب کتابونه راوالو نو د هغې ځان له یو حیثیت دی. تاسو هم لس کتابونه لیکلي دي، بلا خلک لیکي او تاسو پته ده چې دغه کسان چې کتابونه لیکي بیا چاپ کوي، د خپلو بچو د خپلو کورمې نه پیسې بچت کوي یا خپل ضروریات په هغې نه پس انداز کوي او هغې باندې لګوي. تاسو هم ادبي څانګه چلوئ، څه مالي پیدا نشته، خلک بهر چې دی نو دا وایي د دوی وایي لکه کوم الفاظ استعمالوي زه نه وایم خو دا وزګار دي داسې وایي که نه. خو په دې باوجود کتابونه چاپ کیږي او د هغې خصمانه کیږي نو څه پکار دي په دې ماحول کې په دې وخت کې که موږ 10 کاله مخکې لاړ شو نیټ نه و که نه نو هم چې دی نو پښتو کتاب چا نه کتو، د اردو کتابونه به کتلی کېدل، جاسوسي او سسپنس ډایجسټ به موږ ډېرې خرڅولې خو د پښتو کتاب به کم خرڅېدو. یو 2-3 شاعران به یې چې یاره په نوم باندې په شمار باندې د هغې کتابونه به ښه خرڅ شوي یا هغوی ته به څه پیدی خو زیاتو ته نه دي شوي. نو څه پکار دي په دې کې اوس چې دغه ګورې جي دا زموږ یو بدبختي ده. بهرنۍ دنیا سره چې موږ خپله موازنه کوو، خاص کر د یورپ سره یا د نور ترقي یافته ملکونو سره، هغه ډېر مصروف ژوند تېروي. خو بیا هم که هغو ته معمولي غونډه کې وخت میلاویږي نو هغه کتاب رالي، رساله رالي، اخبار رالي، بلکې د یو اخبار د رسالې او د کتاب چې ورسره دی نه هغه سفر هم نه کوي. موږ ته دلته کې دا موقع میسر دي خو موږ بیا هم کتاب نه رالو. د کتاب سره زموږ ورانه ده جي او کله پورې چې موږ کتاب خپل کړی نه که نه موږ په عملي ژوند کې بیا مخکې تللی نه شو. دا مطالعه چې ده دا موږ ته ډېره زیاته پکار ده چې موږ مطالعه وکړو. بیا جنرال نالج دپاره چې کوم دی موږ ادبي کتابونه وګورو، تاریخي وګورو، نفسیاتي وګورو، دا زموږ دپاره ډېر ضروري دي. خو موږ د بدقسمتۍ د وجې نه موږ د دغې نه بېغوره پاتې کېږو او بېغوره یو. خو زه به دا نقصانات پیسې ده چې بېغوره شو، نقصانات پیسې په معاشره زموږ په دې نو نقصانات خو یې دا دي که نه چې یو صفت یو تهذیب یافته یو مهذبه سوسایټي وه، معاشره وه د ریاست د دوره پورې د 1969 د دوره پورې چې کوم دی دا په تعلیم کې هم مخکې وو، په سیاحت کې هم مخکې وو، په مواصلاتو کې هم مخکې وو، د ژوند په زیست مروت کې هم مخکې وو. خو چې کله موږ په دې مرجر کې سوات راغی او دلته کې هغه د سوات هغه ریاستي حیثیت ختم شو، موږ چې کوم دی سر د لاندې راتاو شول او زموږ د لیډینګ او زموږ د رهنمایي څوک پاتې نه شو. څوک چې وو د هغو نه حکومتونه چې کوم دی حکومت واخیستی شو. زموږ خو یو تربیت شي او موږ په یو نظم و ضبط کې چې کوم دی زموږ پالنه شوي وه، روزنه شوي وه، موږ ساتلي شوي وو. موږ دې بلې حادثې ته نه وو تیار وو. موږ په ځان باندې اړو سره پوه نه شو د دې پورې چې په یو مهذبه معاشره کې چې کوم دی دهشتګرد پکې هم را پیدا شول او دهشتګردي پکې هم وشوه او داسې وشوه چې یو مهذبه خلک او د سوات چې د هغو په نورو علاقو کې چې کوم دی د هغو دغه چې کوم دی مثال پیش کېږي چې دا ډېر اعلی تعلیم یافته، تهذیب یافته او مهذبه خلک دي. د هغو هغه پهچان چې کوم دی هغه هم ورک شو. نن سبا کې پښتون چې کوم دی چې پښتونو ته وایي دا به دهشتګرد وایي. تاسو دا د کتاب نه لرېوالي وجه دا لرېوالي خبره ده. بل زموږ مشرانو چې کوم دی هغه خپله هغه ځان یې ونه پېژندو. تاسو ډېر مننه. قدرمنو کتونکو پروګرام زموږ روان دی مشرق په سوات کې او نن چې دی نو زموږ موضوع د کلتور، دستور د دې چې دی نو ساتنه یا د اهمیت په دې باندې بحث کوو. خو دلته وخت شوی دی بیا د ورکوټي شانتې کې دمې نه به وروسته راځو. زموږ سره زلمی سندرغاړی دا سره خبرې کوو او په اخره کې به د پوهانو سره بیا خبرې کوو. ځو دمې له موږ سره اوسئ.